उलमाए किराम पर खुदकुश हमले करना, बम धमाके करना, मस्तूम में मिलादुन नबी के जुलूस पर धमाका करना, हंगू के शहर दुआबा के मस्जिद में नमाजियों के ऊपर धमाका करना, क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हो? سلامونه نیکی خیلی احترامات ملګرو بلال یم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب پرون ډیر غټ تقریر کړی دی. په هغه تقریر کې دا ویلي دي چې پاکستان چې دی د پاکستان استحکام امن دی او ناجایز قتل چې دی دا نه جج د پاره جایز دی، نه د جرنیل د پاره جایز دی، نه د پولیس والا د پاره جایز دی او نه چې دی داسې د عام شهري د پاره جایز دی. زندگی چې دی دا د الله تعالی امانت دی او د الله تعالی په تاسو څوک یې چې د الله تعالی په امانت باندې ډاکا اچوي او بیا چې دی د ټل کې هنګو په دماکي باندې هم چې دی خبرې کړې دي او د مستونګ دماکي باندې هم خبرې کړې دي. نو زه خو یم چې د داسې لیډر اواز د داسې لیډر پیغام دا به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول غواړي. د جمعیت ابابیلو د ټولو نه مخکې چې دی تاسو دا ویډیو در سره ډیره شیر کړئ چې د مولانا فضل الرحمن صاحب دا کم ویډیو پیغام دی چې دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي، هر ظالم جابر او دغه له ورسي چې مولانا فضل الرحمن صاحب د دغه بې خوند خلکو په باره کې څنګه سب قسم ته پیغام ورکول غواړي او څه قسم پیغام یې ورکړی دی. نو د دې پیغام مخکې خورول دا زمونږ او ستاسو کار دی او زه خو یم چې دا په مونږ او تاسو باندې زه یم چې بس واجب دی، ځکه چې مولانا فضل الرحمن صاحب کمې خبرې کړي دي. نو ما تر نن تاریخه پورې یو داسې لیډر ونه لیده چې هغه زمونږ او ستاسو د عوامو په باره کې زمونږ او ستاسو سره چې کم ظلم کیږي په دغه کې چې دی نو د دغه اوازو چتولو په باره کې ما داسې بل لیډرونه لکه څنګه چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی. نو راځئ د هغه د غږ در سره شریکوم او ګوته پې راټینګه کې چې د مولانا فضل الرحمن صاحب دا غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي. نو راځئ ویډیو در سره وګورئ. जिसने मुआशरे को तबाह बर्बाद किया, जिसने मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और आज भी पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लाने के एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि पाकिस्तान में हंगामा रही। जरा हिसाब लगाएं, इस माहौल में बंदूक उठाना, उलमाए किराम पर खुदकुश हमले करना, बम धमाके करना, मस्तूम में मिलादुन नबी के जुलूस पर धमाका करना, हंगू के शहर दुआबा के मस्जिद में नमाजियों के ऊपर धमाका करना, क्या दुनिया को पैगाम देना चाहते हो? यही पैगाम ना, पाकिस्तान में सरमायाकारी न करो, यहाँ हालात ठीक नहीं है, सरमायाकारी के लिए हालात नासाजगार है, यही एजेंडा हो सकता है। जब पाकिस्तान में पहले आपने सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, फिर माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया, उसके बाद दिफाई अदम इस्तेहकाम, फौज के अंदर तकसीम लाना, दिफाई हिसार को तोड़ना, जब उनको शऊर आया ओह ये क्या हो रहा है और संभलने लगे, फिर आपने अपने टाइगर्स के जरिए से बराह रास्त दिफाई इदारों पर हमला किया, एक एक कदम मुल्क दुश्मनी से उठाया। इस बात के खैर ख्वाह नहीं हो, रियासत बजीरा का माना क्या है? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बात आए तो मेरे खिलाफ कानून हरकत में ना आए, मैं कानून से मुस्तस्ना रहूंगा। ملګرو مولانا فضل الرحمن صاحب به مورېدلي ډېرې سپینې خبرې کړي دي او هغه قوتونو ته هغه خلکو ته یې ویلي دي دا کم خلک چې دلته کې شر فساد جوړي، دلته کې چې دی قتل عام کوي، دغه خلکو ته پیغام دا ورکړ چې ستاسو مقصد د پاکستان تباه کول دي، تاسو دنیا ته دا ښایئ چې پاکستان کې سرمایه کاري مه کوئ، پاکستان ته مه راځئ، دا بدهم نه ملک دی، تاسو د پاکستان چې دی دنیا ته بدنامول غواړئ، ځکه داسې قسم ته حرکتونه کوئ. نو داسې لیډر زه خو یم چې یاره داسې لیډر چې نه سپورټ کې او د داسې لیډر دا پیغام دی دنیا ته نه شریکې، نو بیا چې دی بیا ته د سر اړو په پالیټکس ورکر نه یې، ته بیا د سره چې دی سیاست کې ګوتې مه واخه، ځکه چې کم لیډر دغسې پیغامات کوي، داسې پیغام دنیا له ورکوي، داسې پیغام د خپلو خلکو له ورکوي. انشاءالله الرحمن هغه که هر لیډر وي موږ به د هغه بیان راخلو انشاءالله او دې دنیا ته بیا پیش کوو. نو جمعیت ابابیلو ګوته پرې راټینګه کړي او د مولانا فضل الرحمن صاحب دا درنې خوږې خبرې نه دي، دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم، د الله په امان.